ګرانو کتونکو زمونږ په دغه پروګرام کې یو کس سوال کړی دی او دام بهتر سوال دی. اکثر مام داسې کسان په بعضې ګیدرینګ کې اجتماعاتو کې په ودونو پروګرامونو وغیره کې تاسو به هم لیدلي مام لیدلی دي سړي د پاره د سرو زرو د سونې ګوتمۍ استعمالول. بعضې کسانو چې کوم سړي دي زنانو دپاره خو بالکل زینت دی، زنانو دپاره په دنیا کې سونه استعمالول بالکل جایز دي، که سره دي که سپین دي د هر څه جایز دي، څه خبره نشته. سړي دپاره سرو ګوتما یا لاکټ یا وغیره یا چینج وغیره شی شو شرعاً د دې څه حکم دی؟ دا یاد لري صاحبانو، حدیث مبارک کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زما امت په سړو باندې الله جل جلاله ریخم کپڑا چې هغه ته مونږ پښتو کې شنیل وایو، شنیل کپڑا او سونا که د ذره برابرې ذره برابره ګوتمه کې خو ډیره سونه راځي، دا خدای پاک جل جلاله زما امت په سړو باندې حرام کړی دي. دا به مونږ ته ان شاء الله تعالی جنت کې میلاوږي. بالکل سړی د پاره د سونې ګوتمۍ استعمالول بالکل حرام دي، ناجایز دي، ګناه کبیره ده، ګناه ده او باعث د عذاب دی په آخرت کې. او په خپل باندې نبی علیہ السلام په زمانه کې یو صاحب په حدیث مبارک کې راځي په ګوته باندې دا ګوتمه د سونې اچولې و، پیغمبر علیہ السلام مبارک باندې سلام واچو، حضور مبارک تر سلام نه دی اخیسته، حضور مبارک ول سلام جواب نه دی ورکړی. بیا هغه صحابه کرامو نه تاسو کو چې حضور صلی الله علیه وسلم مبارک مال سلام جواب رانک، صحابه کرام ورته فرمایل چې کې دی شي وجه دی چې ستا په لاس باندې د سونې ګوته ده هغه دا ګوتمه راواخیست او ډایرک یې گزار کا. بیا حضور مبارک صلی الله علیه وسلم لاړ، سلام یې پواچاو، پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام جواب ولورک. یعنی دا د حضور مبارک د ناراضګۍ دلیل دی. نو خدا را دا حرام دي د نبی علیہ السلام د امت په سړو باندې سونا اچول او کلګوي کډېروي ریخم کپڑے استعمالول نو بالکل سړی پاره ناجایز او حرام دي. پاتې شو د سپینو زرو ګوتما، نو په توله کې 12 ماشي وي، نو 4.5 ماشي د سپین زر ګوتما یا د 4.5 ماشو نه کم سړی د پاره د سپینو زرو چاندې ګوتما یو استعمالول جایز دي، نه سنت دي نه مستحب دي، جایز دي. شریعت اجازه ورکړې ده یو انسان یا استعمالول شي د سپینو زرو ګوتمه انسان استعمالول شي، او د سونه ګوتمه بالکل حرام او ناجایز ده.